اوس په دې حواله باندې موږ غواړو چې که چیرې ستاسو یو مختصره واقعه د سبق آموزه واقعه چې زموږ مینوال د هغه څخه استفاده واخلي که چیرې ټلیفون راغلی که د کلامي معاف بې ادبي معاف موږ ستا خبرې بیا درکاټو نو زه هم خواهش لرم چې په مختصر ټکو باندې یقینا بس شارټ ان شاء الله زه کوشش کوم یو انصاری صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی او یقینا مجبور حقیقتا مجبور هغه ورته یا رسول الله هیڅ نه لرم ماشاءالله نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول کور ته چیش لري دور ټول یو پیاله لرم یو کاسه لرم یو فلیټ لرم دغه وخت مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول بل شي نه لرم نبی علیه السلام ته راغراو هغه چې راوړي ول صحابه ناستي رضی الله عنهم مجمعين نبی علیه السلام دارنګه بولی ولګول ول سو کې په یو درم ایو صحابي ول سي اخم نبی علیه السلام تر دې ور یو صحابي ول په 2 درهم زاخم د هغه څخه 2 درهم را واخصو کاسای ورکړه هغه انصاری صحابي ته ورکو ول ورسه په 1 درهم باندې ځان له د ماشام خوراک شاک وخت په ابل باندې ځان له یو دغه واخه تبره بوله تشای بوله کلاړي چې مشتاس پورته کړته وای هغه چې واخصل راوړي نبی علی السلام ته نبی علی السلام په خپل لاس مبارک باندې هغه دستا ور واچول بیا ورته ورسه په ځنګل کې لرګي کاټوا او دا خرڅوا یو لسورځي اته ورځي 15 لسورځي 30 وي هغه انصاری صحابي نبی علیه السلام لرال ول ما خو دومره پیسې وګټي هغه وخت درهم ډیره ویلیو درلود نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ول وس ورسه د خپل کور د پاره د خپل بچان د پاره هم یو روزي یو خوراک شي یوسه او په بقایا باندې خپل کاروبار جاری وسات بیا نبی علیه السلام ورته ویل چې ول دغه ستا حلال کاروبار دا ډیر شدي تر دې چې د قیامت په ورځ د یو سوالګر په تندي کې د هغه سوال داغ راپورته کیږي ماشاءالله یعنی دا سوال کول چې د په دنیا کې د خموج هیڅ ارزي کې ثبوت د تاسو یو واخصلې ولاړی بس تی ویرس ولې لیکن یا د نبی علی السلام وعده ده چې د پر تندي باندې په قیامت پر د سوال داغ جزاک الله ماشاءالله